السلام علیکم. په هیپاټایټس ای باندې د سرډن خبرې کوم چې هیپاټایټس ای څه شی دی، د دې پریونشن څه دی، د علاج څه دی، د دې ساين سیمټمز څه دي. دا ټول شیزونه منن په دې ویډیو کې ډیسکس کوم. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د ټول نه اول خو موږ له دا پیژندل پکار دي چې هیپاټایټس ای څه شی دی. هیپاټایټس ای چې دی نو دا یو وایرل انفیکشن دی. وایرل انفیکشن دی چې د انسانانو ته کاس کیږي او خاص افیکټ په کم ځای باندې په لیور باندې. نو د لیور څه کوي؟ د لیور انفلمیشن کوي. دا کوم وایرس کاس کوي؟ وایرس نوم دی هیپاټایټس ای وایرس. ایچ ای وی وایرس دا کاس کوي چې د هغې د فیملی نوم چې دی نو هیپی ویرډای نوم دی او دا سنگل سټینډرډ ار ان ای وایرس دی چې د دې د وجې نه د هیپاټایټس ای ډیزیز کاس کیږي. په دې کې څه کېږي؟ انفلمیشن اف لیور کیږي. شارټ ټرم لیور ډیزیز دی چې مونږ اکیوټ ډیزیز وایو. او د دې نه علاوه دا چې دی نو کنسیډر ویری ډینجرس. په هغې خلکو کې دا ډېر زیات خطرناک دي کم کسان چې ایمیونو کمپرومایز دي. هغه پیشنټ چې هغه ایمیونو کمپرومایز دي یا سټیراید تراپي اخلي نو هغه کسان لپاره دا ډېر خطرناک دی. د دې نه علاوه هغه کسان هغه زنانه چې هغه حامله خواتینی پریګننټ وومن دي د هغوی لپاره دا زیات خطرناک دی. نو د دې نه علاوه بیا د دې ټایپس دي چې د دې جینو ټایپ واړه سب ټایپس دي. اول خدا چې جینو ټایپس دي نو تقریبا 8 جینو ټایپس دي د دې او په 8 جینو ټایپ کې یا فردر سب ټایپس دي د دې تقریبا 17 to 18 د دې سب ټایپس دي. جینو ټایپ 1 او جینو ټایپ 2 چې دی نو دا په هیومن کې کاس کیږي. جینو ټایپ 3 او جینو ټایپ 4 چې دی نو دا په هیومن اینڈ انیمل بوت دوانو کې کاس کیږي. د دې بیا ترانسمیشن څنګه کیږي، کاز څنګه دی ترانسمیشن د دې ټول نه اوله او ظاهر خبر ده چې د دې روټ چې دی نو پیکو اورل روټ دی. مطلب دا دی چې دا په سټول کې د چانه واته سټول کې د یو کس نه بل کس ته ترانسفر کیږي، ترانسمیټ کیږي. نو د دې روټ پیکو اورل دی دا ترانسمیټ کیږي په کنټامینیټډ واټر کې. هغه واټر هغه اوبه چې هغه په ایچ ای وی سره انفیکټډ یا هغه خوراک چې په ایچ ای وی سره انفیکټډ مطلب هغه داسې خوراک چې هغه ګندی نو د هغې د وجې نه هیپاټایټس ای کاس کېدی شي. کاس کېږي دا د هغه سیزونو نه ډومیسټک انیملز نه هغه ځناور چې کوم په کورونو کې ساتو د هغې نه هم کاس کېږي. بیا دوی پیګز یادوي چې د پیګز نه هم کېږي، پیګز انیمل نه. هرن یادوي اوسئ چې د هغې په غوښه کې اکثر دا موجود دي چې هغه صحیح طریقې سره بویل نشي، صحیح پخه نشي او هغه مونږ کچه وخورو نو د هغې د وجې نه هم دا کاس کېدی شي. د دې علامات په صحیح ساين سیمټم د دې څه دي چې الټی به راځي مونږ ته به ستړیوالی محسوسیږي، داسې زیړ به کېږو، جنډس چې ورته وایي خلکو ته یرخان هم وایي نو هغه به خو بله خبره په دې کې دا ده چې دا به ویک ایمیونټي به دلته ډېره کمزوري. نو هغه کس کې د هیپاټایټس ای چانسز شته چې دلته هیپاټایټس ای دی. دې نه علاوه سټمک پین به مونږ ته معده کې درد محسوسیږي خو مونږ ته به لوږه نه لګي، لاس به په ټاټ په دې کې مونږ ته لوږه نه لګي. جاینټ پین هم په دې کې راځي، د جوړونو درد پکې راځي. د دې نه علاوه ضروري خبره پکې بله دا ده چې زمونږ د یورین کلر به بلیک ډارک شانتي کلر وي، ډارک یورین به د یورین کلر چې تور شانتي وي او د سټول کلر چې دی نو هغه به داسې زیړبیخن شانتي پیل کلر به د هغې. هیپیټو میګیلې به دې کې کېږي. که چېرته تا د الټراساونډ وکړي یو اس جي وکړي تا دا په ډایګنوز کې بیا مونږ لیکو هغه کې وایو چې په دې کې مونږ الټراساونډ وکړو چې الټراساونډ وکړي په هغه کې هیپیټو میګیلې کېږي. مطلب دا دی چې ستا آینه چې د جګر د نارمل سایز نه د هغې سایز انلارج شي، زیات شي. نو د دې نه علاوه بیا موږ د دې لپاره ټیسټونه کم کوو. دغه ما چې تاسو څنګه وایي چې د هغې لپاره موږ الټراساونډ کوو، انټي ایچ ای وي ګورو، په انټي ایچ ای وي آی جی ایم ګورو په بلډ کې چې په بلډ کې انټي ایچ ای وي شته که نه، آی جی ایم پکې ګورو چې دا په بلډ کې موجود دی که نه دی موجود. د دې نه علاوه که ایس ډي بي ټي ټیسټ موږ وکړو نو ایس ډي بي ټي به څه راځي؟ هغه به های راځي. پریونشن د دې څه دی؟ د دې نه موږ څنګه ځان بچ کوو، څنګه به دې بچ کېدی شو؟ نو د دې لپاره اوس د اوسه پورې ویکسین نه دی راغلی، ویکسین نشته، صرف په چاینا کې شته چې چاینا کې ډېر زیات کیسز راغلي د هغې د وجې نه هغوی خپل ویکسین تیار کړي دي. دغه بیمارۍ نه مخکې هغوی خپل کسانو ته په خپلو کې لګوي خو په تھرو آوټ د کنټري نشته نه. پراپر ډسپوزل اف هیومن ویسټ مطلب چې د هیومن د سټول موږ پیله خبره وکړه چې د دې ډسپوزل صحیح ونه شي. د پیکو اورل د دې روټ دی چې د یو انسان نه په سټول کې وځي نو بلکې ستا په اورل هغه لاړ شي، هغه څخه اوبه واخلي، څخه خوراک واخلي، په هغې کې هغه ته دا ترانسمیټ کېدی شي. نو د هیومن ویسټ چې په صحیح طریقې سره د هغې ډسپوزل پکار دی. صحیح صفا او کلین اینډ سیف واټر موږ له یوز کول پکار دی د سکول لپاره. هایجین سیلف کیر د ټولو نه امپورټنټ شی دی چې د خپل ځان زیات خیال وساتلی شي، د خپل صفایي زیات خیال وساتلی نشو نو موږ د دې هیپاټایټس ای نه بچ کېدی شو.
ایټینګ میټ ویل کوک، هغه خوراک پکار دی صحیح پخ شوی. وس که ته غوښه پخې او خاص کر غوښه کنه میټ چې غوښه تا دونه پخه کړې د دې وایرس دا یادای چې تقریبا 71 ډیګري باندې دا 15 منټو د لپاره دا بوایل شي، نو دا وایرس مړ کېدی شي. نو داسې خوراک خوړل پکار دی چې هغه د 15 منټو د لپاره په 71 په 71 ډیګري باندې هغه پخ شوی. نو داسې خوراک مونږ له استعمال او داسې خوراک مونږ له خوړل پکار دی. نو په دې کې بیا دا وایرس مړ کېږي. د دې نه علاوه د دې علاج څه دی؟ علاج چې دی نو په د سپیسیفیک ټریټمنټ د دې نشته دی، خو بس هغه کم علامات چې موږ ته دي د هغې ټریټمنټ وشي. بل کم چې موږ ته د څه وجې نه کېږي د هغه پریونشن ټریټمنټ پریونشن موږ اختیار کړو چې د دې پریونشن د وجې نه هم بچ کېدی شو چې دا سیزونه د څه وجې نه موږ ته کېږي، هغه څښاک خوراک څښه اوبه غوښه صحیح پخول، دا سیزونه موږ په خپل زندګۍ کې راولو نو زموږ هیپاټایټس ای ډیزیز چې دی نو دا ختمېدی شي کمېدی شي. که د دې نه علاوه ته الکوهول یوز کې سیګریټ نوشي کې نو دا سیزونه تاله پرېښوده پکار دي. خو بل د دې نه علاوه که چاته دا ډیزیز کرانیک شو نو بیا مونږه ریباورین په دې کې مونږ د ریباورین استعمال کوو چې هغه پیشنټ ته چې ایمونو کمپرومایز پیشنټ نو هغوی لپاره مونږ بیا د دې میډیسن یوز پکې کوو. نو امید دی دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي داسې ویډیوګانو لپاره زموږ پیج فالو لایک کړئ او تاسو بس کوېسچن کوئ او موږ به تاسو لپاره هغې باندې ویډیو جوړو. تاسو په هغې باندې کوشش کوو چې تاسو په هغې پوهیږئ. تھینک یو، ډېره مننه.